په ممتاز کرکټ ګراوند عمرآباد چواګوزر کې د شهید آباد 11 او د پشتخره خلیل کلب ترمنځ د کرکټ فائنل ولوبېدو. شهید آباد 11 رومبه پاډه وکړه او په مقرره اورز کې 148 رنزه جوړ کړل. پشتخره خلیل کلب دا میچ په 7 وکټو باندې وګټلو. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف بانی رکن ډاکټر عنایت چمکنی مشر ملمو، امتیاز مین آف دی میچ، فاتشاه بیسٹ بالر، طلحه بیسٹ بیٹسمین او فواد بیسٹ رنر اپ انعامونه وصول کړل. انتظامی او د ټیمونو ډېر مشکور یم چې هغوی نن ډېر ښایسته ګیم وکړو او چې کوم زموږ انتظامی والو هغوی دا کوم ارینجمنټس چې کړي وو ډېر زبردست و، کراوډ هم ډېر زبردست کراوډ و او چې کوم ګیم وشو نو زه خو دا اپریشیټ کوم چې ډېر زبردست ګیم وشو. دواړو ټیمونو ډېره ښایسته لوبه وکړه او انشاءالله آینده هم زه چې کوم زموږ د انتظامی والا دي د دې ګراوند کوم ارینجمنټ دی د هغوی ته زه بیا یو ځل بیا مبارکباد ورکوم چې ډېر ښایسته او ویل چې کوم دغه کرکټ دی یا کوم گیمز دی هغه ارینج دا ډېر بهترین ټورنمنټ او تقریبا 20-22 ټیمانو ورکې ډېر ښه ارګنایزینګ شو دا ټورنمنټ او فائنل هم ډېر ښه فائنل وشو او زموږ پلیرانو ډېر ښه گیم وکړو ورکې. امتیاز ګراوند حوالې سره ګراوند دی ډېر بهترین ګراوند دی، ډېر ښه انتظامیه وه. سکور خو ماشاءالله ډېر ښه 148 په دې وکټ باندې مونږ 90 ډیفینډ کړي دي او بس زموږ بالینګ له غلطو شو مسټیک وشو. انشاءالله نیکسټ میچ کې به دا ګورو، بل ټورنمنټ دلته ودرېد انشاءالله او د هغې مخالف بیټینګ ډېر ښه وشو، سپیشلي ساجد بھائی هغې ډېر ښه بیټینګ وکړو، دې وجې موږ میچ لوس کړو. نن چې کوم دی په ممتاز کرکټ ګراوند باندې دا کم راکو موږ چې کوم ټورنمنټ ویستی د هغې فائنل و هغه مطلب دا دی چې اختتام باندې ورسېدو او بل خبره چې کوم دی د پشتخر 11 او مطلب شهید آباد دا دواړو ټیمونو منځ کې فائنل و او مطلب دا دی چې پشتخر 11 وګټلو په 7 وکټو باندې او ډېر ښایسته طریقې سره ټورنمنټ مطلب دا دی ختم شو. د پروګرام په اخره کې مشر ملما په کلاړیانو کې انعامات تقسیم کړل. نیوزوهان چمکنی ټي وي، ممتاز کرکټ سټیډیم، ممتاز کرکټ ګراوند، عمرآباد چواګوزر.